دوه نفره مشران ټاکل کېدل د هغه دپاره نو بیا دوی دا فیصله کړې وه، دا ټول قوم فیصله کړې وه چې د چیرمین دپاره داروخان، د ډیوټي چیرمین دپاره عبدالله جان. نو زه تر ټولو له مخه دوی ته مبارکي ورکوم او دا د کام نمایندګي یا د یو کور نمایندګي دا دوی ته زموږ دا وایي دا د اسانه کار نه ده. دا لکه په لڅو اوږو چې یو څوک د ازغیو بار راواخلي بیا به تر خپله منزله رسي. داروخان صاحب او ډیپټي چیرمین ملک عبدالله جان صاحب ته مبارکي وایم چې دا قوم د مشرانو په توګه وټاکل. د دې دپاره چې ته یو د بل سره تعارف پیدا کوي. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، په دې کې تر ټولو زیات عزتمن او تر ټولو زیات ښه سړی هغه دی چې هغه متقي او پرهیزګار وي. زما ورونو او درنه مجلسه، خبره به موږ ته زموږ ستاسو مشر مولانا صاحب کوي. د دې بابرکت مجلس کوربه او میزبان حاجي داروخان صاحب او سره ملګري نائب چیرمین جناب حاجي عبدالله صاحب، جناب جهانگیر خلجي صاحب د پیپلز پارټي مشر، او دلته په سټیج باندې ناست علاقې مشرانو، ډېر خبر ورونو، ځوانانو، سپینږیرو. چیرمین ده د خیر بس یو ول ورواړو امیر صاحب، نور خلک به بیا او اوس ته او لکومي مشر چې عبدالحکیم صاحب صفاست چې دی راسي او یو ول او عبید الله خان خواست چې دی راسي او یو ول ورواړو. حاجي عزیز الله صاحب خواست چې دی راسي او ول ورواړو. سردار محمد صاحب خواسته چې دی راسي او یو ول ورواړو. سردار محمد صاحب حاجي سعدالله صاحب خواسته چې راسي او د ګمګوټه ول ورواړو. حاجي سعدالله صاحب زه د دې علاقې چیرمین پاتې شوی یم. زه د جماعت اسلامی 40 سال میں جماعت اسلامی رہ چکا ہوں. ہمارا امیر بیٹا ہوا ہے، 1 روپے کا کرپشن ہمارے اوپر نہیں ہے. میرے ماں حفیظ نور علی صاحب ته ولیدې، ما زما سره احتساب وکړه. زه 6 میاشتې 31 سال کا امیر كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم ربنا اتنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا خدمه الانسانيه. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا.